ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين محترم مسلمانانو د ډیر وخت نه د ځکه د الله رب العزت د کتاب هفتاواری درس وی قرآن کریم کلام الله دے دا الله کلام دے او قرآن کریم مبارک کتاب دے د برکت نډک دے څوک چې بیانای څوک چې ورته وګ دی څوک خدمت کوي اغوی ته الله برکات نصیب کوي او څوک چې د قرآن کریم دا اوریدونا د زدکړنا د خودلونا د خدمتنا محروم وي هغه خلکو کې اس قسم خیر نی اب خیر خلک په دی وجہ علما ذکر کوي کوم مسلمانان چې هغه ته الله توفیق ورکړي نارینه او که زنانا چې داغینا پس درجه کې د قرآن کریم سره داغی وابستگی کاغه د قرآن کریم د زدکړې سلسله ده که د قرآن کریم د خودلو د قرآن کریم د اوریدو دارنګي قرآن کریم د دې د زدکونکو د خودونکو د خدمت سلسله که یو سړی دا معلومي چې ما کې څه خیر او سعادت شته او کنه نو که چرته دی د قرآن کریم سره سم مناسبت لري نو بیا پکې خیر شته او کنه د دین لري دته توفیق نه ملاويږي چې دته پکور کې قرآن بیانېږي او دی ولا غوږ کیږي دته په محله کې د الله کتاب بیانېږي خدله توفیق نه ملاويږي چې د قرآن تراشی لسته منټه شلمنټه د الله کتاب ووري دا سړی دی پوشي چې ماته د رب ذوالجلال ارادي خې نه دی ښا ما کې داسې مرزونه دي داسې غندونه دي چې الله رب العزت ما نه توفیق سلب کړی دی چې زه د الله کلام تکینم په دې وجہ زمونږ محترم رور شوکت جی صاحب هغه سو کاله مخکې چراغي سلام مشوره وشوه دې ځکه د قرآن کریم درس هغه سٹارټ شو بیا زمونږ مولانا حامد صاحب اغیم ډیره قربانی کوي ګرمه تا یخنه تا باران تا دته نه دی کتلی که چرتا څه ضروری کار می ویره زما درس تلتا ځان درس ترسوم نو بیا علماء کرام دا د انبیاء وارثانی نو چې دی دونه وخت فارغی
نو الحمدلله دلتم د دې محلې نارینه او زنانا قران کریم ترازی دا خوش قسمت دي. قران کریم تا راتک د نارینه او زنانا او دالوي سعادت ته او چې پدی باندې مونږه د رب ذوالجلال شکر ادا کو دا یو لوی نعمت ته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاتم چې رب ذوالجلال د خیر اراده وکي الله کم کور ته خیر نصیب کړي، کم جولو ته خیر نصیب کړي، کم زلونو ته خیر نصیب کړي، یفقهه فی الدین نو اغي ته رب ذوالجلال د دین پویا نصیب کړي. وردا سونا د چم گاون نارینه زنانا چې دلته قران ترازی نو دوی ته الله پاک خیر نصیب کړي، ښا د دین پوی د پاره قبول کی. دا محترم قرآن کریم درس دلته شروع سوره بقره ویل شو، داغي اهم مضامین بیان شو د قرآن کریم د ټولو نا اوږد سورتو. دارنګي بیا سورته آل عمران هغه اولستیشا پاغي کی د جنگ بدر د جنگ احد هغه سره متعلق ډیر مباحث هغه ذکر شو. بیا داغي نرستو د کورنۍ د اصلاح د پاره د کمزور خلکو د حقونو د پاره د یتیمانانو حقونه د زنانو حقونه هغه سورۃ النساء کی ذکر شو. نو بیا په خوراک کې د حلال او د حرامو د جائز ناجائز د پاره سورۃ مائده کی تفصیلات بیان شو. بیا سورۃ الانعام کې رد شرکیات و ذکر کا. سورۃ الاعراف کې واقعات ذکر شو، د نوح علیہ السلام واقعہ ذکر شوی و، نو د هود علیہ السلام واقعہ ذکر شوی و، د نوح علیہ السلام واقعہ نرستو د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام. دارنګي د غنو انبیاء کرام واقعات ذکر شیو، د آدم بابا تفصیلی واقعہ ذکر شوی و په صورت کې، د موسی علیہ السلام واقعہ ذکر شوی و چې وګورا موسی علیہ السلام د الله توحید مسله بیان کړي وا، نو صالح علیہ السلام د الله توحید مسله بیان کړي وا، نو وګورا نوح علیہ السلام د الله توحید مسله بیان کړي وا، نو هود علیہ السلام بیان کړي وا، نو صالح علیہ السلام بیان کړي وا. دا اهمه مسله ده. اوس دا مسله چې څوک نه مني نو داغي سره منظم انداز کې قتال او جهاد پکار دی. او د جهاد او قتال د پارا اصول پکار دی، ضوابط پکار دی، داغي د پارا قوانین پکار دی، مجاهدینو د پارا اوصاف پکار دی، د میدان جهاد د پارا قوانین پکار دی. نو سورۃ الانفال کې هغه اصول هغه قوانین د مجاهدینو اوصاف هغه ذکر کړي. د دې سورۃ په شان نزول کې راځي. نن الحمدلله تاسو د سورۃ الانفال ابتدا د ډېر خوش قسمت ہے. کم چم گاون کم مسلمانان چې قران تناس تکي ایله پدې باندې خوشحالي پکار ده، اغي تا پدې باندې خوشحالي پکار ده. چې وګورا سورۃ انفال نن زمون په درس کې شروع کیږي. د سورۃ الانفال د دې سورۃ یو نوم دی سورۃ البدر. سورۃ البدر دا ورته ځکوي چې جنگ بدر دا د کفر او د اسلام لومبنه عظیمه معرکه وا. جنگ بدر دا د اسلام او د کفر لومبه معرکه وا. دا په 17 رمضان باندې شوی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت په دویم کال. پدې کې کافران ډیر زیاتو، 1000 کفارو، مسلمانان پدې کې 313. کافرانو سره اسلحیم برابر، دارنګي مالونم وسره سیوا، بلکې روزانه یو اوخلالوخه، بلکې یو اوخ نه ګڼ اوخان به حلالول.
د دې لخرو د پاره دا ذمہ داری او تند واغسته وا چې دا کار به مونږ کوو. اے محترمو پدې کې چې کله د بدر میدان بلګي د شپینا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډېرې دعاګانې غوښتې وي چې اے رب ذوالجلاله دا یو موټي صحابه کرام ستاره توحید لمبردار، اے ربا کدا شهیدان شو بیا به ستاره توحید د جنډې لمبرداران پاتې نشي. نبی علیہ السلام ډېر سات دعاګانې غوښتې وي. کم صبر کې چې نبی علیہ السلام دعاګانې غوښتې وي ننم په هغه مقام کې یو غټ مسجد جوړ دی ښا اته مسجد عریش وای. مسلمانان چې حج عمره ته لاړ شي کنه دا رنګي د هغه زیارت ته پکېږي مسجد عریش. په دې جنگ کې الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته صحابه کرام ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته عظیم فتح ورکا. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته رب ذوالجلال عظیم فتح ورکا. ابو جہل مردار شو، دارنګ عتبہ شیبہ غټ غټ د دین اسلام دشمنان دا تباہ برباد شو، غنیمتونه حاصل شو، او یا کافران مرداران شو او یا کافران گرفتاران شو، ډیر غنیمتونه لاس تراله. او ګورا پدې غزوه کې غزوه البدر کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی چې زکلا میدان ته شومانو مقابله دشمن سره ډیره سخت وا. ځکه مونږ 313 مونږ سره دونه توري نه وي، غشي را سره نو، ډال را سره نو، افراد کمو، اخوانه تعداد سیواو. نو محترمو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی ما چې خپل خي طرف ته او ګس طرف ته وکتا نو مانا دوا نوجوانان واړه واړه کشران ولاړو. د یو نوم معاذ دی د بل نوم معوذ دی. وی ما وی چې یاره نن خو مقابله سخته ده او دا مانا چې خي طرف او ګس طرف ته واړه لکان دي دا بس کیږي. وی لک سات بعد ما ته وی چې یا عم اے ترا تا ابو جهل پیجنې ما ته یاوزه پیجنم. نو ما ته پاغه څه کوي؟ وی مانن اراده کړي یا با ابو جهل یا با ابو جهل وجنما او یا په ځان وجنم. هغه بل لکته می وی هغه مدارنګ تپوسو کو وی دی کی ابو جهل ډیر پشان او شوکت سره میدان ته وروته. وی ما دی لکانو ته شاغه دی ابو جهل میدان ته وروته. زمونږه د وګي خطیب صاحب حفظه الله وی چې څنګه دین او جوانانو دا ابو جهل اولیدا نو ډاری کې ور باندې ورمنډکا معاذ او معوذ ابو جهل ورمنډکا او ډاری کې ولا خزا کونډکا. بس عمله ور باندې وکا چې پکم سورلې باندې ناس تو سورلی رو غرزیدا او ابو جهل باندې م گزارونه وشو د پاسې دونو. خلاصہ پکې وا کله چې میدان اختتام پذیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ ابن مسعود لاړ شه او د ابو جهل سر راوړه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا یو ډیر چیت صحابي وخا د قد نه مندریو یو پیر دیونه تختیو داسې اونې ته چې خطو کنه بای صحابه کرامو چولی د داسې موسکی شو چې ګوره چیت غونته دی ونه تخی یو صحابي د صحابي باره کې داسې خبرو کې نو خیر دی خپل میس کې مرګري دي کنه همون بره یو صحابي باره کې داسې سوچ نه کوخه یره دا خو چیت غونته دی ګوره ونه د خخیږي. نبی علیہ السلام دا خبر اوریدا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور خبردار دا عبد الله ابن مسعود دا وړي وړي پنده دا بعد قیامت پر ز دوحد دغر نه زیات درنی ګره یاد ساته. نبی علیہ السلام ابن مسعود ته ویلا چې لړشه د ابو جهل سر راوړه. عبد الله ابن مسعود سے وی زلالم میدان تا ابو جهل کې لا صاحب باقی وا لا مړ نه دی
وی زه ولې دې سینې ته وروختم وی ما ته وی چې اې دا ګډو بیزو سره اونکیا څه کې زما سینې ته راختې وی ما ته چې دا سر د قلم کوم ما ته وی چې دې خو لګ دې سینې طرف ته ورېبا چې زما دا شکل لګ نورو کې اوچت ښکاري ښا او پیغمبر ته دی وایا چې ابو جهل له پیغام درکې چې پرون می سونه بدی شوې کنه نو نن را نه ساخی دا غینه منن زیات بدی شي وګوره څوک په نبی عليه السلام سر ور کوي څوک په نبی عليه السلام خپل ځان قرباني کوي څوک د نبی عليه السلام په مینه کې هغه درجه ته رسیدلی د ځان پروي نشتا د مال پروي نشتا د کلی د علاقې پروي نشته دی د نبی عليه السلام سره په محبت کې د نبی عليه السلام په قول پیل باندې ځان قرباني د نبی عليه السلام په مینه کې پاغي باندې کانی ولا پسینه کې خودي شي دارنګي پتاودو شګو باندې راخلی شي پتاودو شګو باندې اغیر اخلی شي دا برداشت کوي او دغه ابو جهل سوی زما چې سونه بدی شو پرون نن مې داینه زیات بدی شي سره تینا کټ کو ابن مسعود صاحب سره راوړو د نبی اسلام په کې داسې د ابو جهل سر وګرځاو نبی عليه الصلاه والسلام دا کومګو نو مونږ به خپشیو شو خو دا کافر مړ شو بی ایمان لړو پیغمبر اسلام وی الحمدلله دا ابو جهل سر چې د نبی عليه السلام مخ ته وغورځول شه نو نبی عليه السلام سوې الحمدلله اینه مسله معلومه شو چې د دین دشمن مردار شي الحمدلله به ښه دا نه چې ته پاغه خپه خو د بمانه تپوس کی تا نه تپوس نه کی حضرت الله دین راغله دی غاورې دلې دی قران دنیا ته راغله دی او چې یو سړی دی ته راځي نه دا پیغام اورینا قبلې نه زد او عناد دی پکې نبی رسول الله فرمایل الحمدلله هاذا راس عدو الله دا د الله د دشمن سر دی بیا ته ابن مسعود رضی الله عنه پیغام ورکو چې د الله رسوله دی ابو جهل وی چې پیغمبر ته وایا چې پرون می سونه بدی شوي نن می داغه نه زیات بدی شي نبی رسول السلام وی یو د موسی د زمانه فرعونو اج کله مردارې ده هغه وی ایمان راوړم یو د دې امت دا ابو جهل دا فرعون دی دا داغه نه خطرناک دی ها وګوره دی په وخت د مرګ کې هم کلمه نه وي بهر حال په جنگ بدر کې ډیر ناشنا واقعات راغلي دي اجه سړی سیرت ګوري غزوات ګوري سړی د پیغمبر جون ته وخت ور کوي مونږ خو نوزګار نه یو د دین خبرو ته مونږ سره نن د الله د دین د خبرو د پاره ټیم نشتا خو اے محترمو چې څوکم په خپل جون کې برکت غواړي په خپل جون کې خوشحالي غواړي نو قران تکې نه دین تکې نه او دلته الحمدلله گشتونه بم کیږي ملګری به ملاقاتونه هم کوي دلته مفتی حامد صاحب زیارت پرز باندې راضي په ګرمه کې راضي په یخنه کې راضي او دلته نږدې او سړی د کور نه راوځي چې قران ته وکړي سبب دا قران الله پاک تسوي کدا جوابینو که چا سره جوابي چې دا قران کریم الله ته وی چې ربا زبدل تر شوکت جی سي دی په بیٹک کې بیانې دما مفتی حامد سے بازار واغستما زبه کولو کما مالخ بسوکم نوناس چې چا سره جوابي نو بس علي سوچو کینو الله رب العزت فرمایي ومن اعرض عن ذکری وان له معيشه ضنكا چا چې زما د قران نه مخ واړو اغلب جون تنګي الله وی څوک دی قران ته نکینی قران ته ناس ته نه کوي الله وی جون به تنګي اسی به سودا پریشان ہے مال بئی جیداد بئی اولاد بئی کاروبار بئی روزگار بئی خو ټینشن او پریشانی بئی دا وجه صدا دا د قران نه مخ اړولې نو چا چې د قران نه مخ واړو دل بجون تنگ وی دا یاد ساته کناری نه یو کزنانا په دی وجه د زیارت پر باندې زموږ ذمہ داری ده کدا نوجوانان دي که مشران دي د زیارت پر باندې مونږه د چم گاون کې الګ بیا زنانه مرولې کې خپل امر شیخ درستا دا یو کس دوی د چې आवाज لګی
نو هر سړی قرآن ته الله نه پریږدي. یاد ساتئ ګوره ها په دې خبره ځان پوي کې چې رب ذوالجلال ار نارینه او ار زنانه خپل کتاب ته نه پریږدي. چې ګوره د دې قرآن کریم مثال د مقناطیس دی. دا مې یو ځای کې بیان کوي مې د قرآن کریم مثال د مقناطیس دی کنه. نو یو تن وی چې یاره ډېر خلک دي چې دا مقناطیس خو نه راکاږي ځان ته. دا څنګه مقناطیس دی؟ نو ما ورته وی مقناطیس اوس په نه راکاږي خځلې نه راکاږي ښه. نو چاړه چې د خځلو نه ډک دی که نه دا قرآن غزان ته نه پرېږدي. یاد ساتئ که ځان ډېر ښه کوي که ډېرې تسبیح اړوي که ډېر ځان له تندې په ځمکه لګوي او سجدې کوي خو چې قرآن کریم ځان ته نه پرېږدي که نه دا مثال په شان د خځلې دی. یاد ساتئ قرآن کې خو مقناطیسیت دی چې لږ غونته چا کې ایمان او جس دی قرآن ځان ته راکاږي. نو چې مونږ او تاسو د قرآن ته راځو ډېرې خبرې به زمونږ او تاسو مخې ته راځي. نو محترمو جنگ بدر وشو مسلمانانو ته غنیمتونه لاسته راله او یا پکې قیدیان راله. دا ابوجهل عتبه شیبه وسره نور غټایټ دا خو یو الته ګنده کویو. پیغمبر وی دیله دا مرداران ورولې ښه دا بدبودار لاشونه دیله ورولې. او بیا چې کله کوی ته ورويشته کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بیا د بدر نه واپسې کې را روانې ده دا کوی خوا ته ورغی. ته یې څنګه یې مونږ سره چې رب کوم وعده کړی و خو بالکل حق او سچ و مونږ ته الله بری راکو او څنګه تاسو ذلیل او خوار شئ کنه. الله اکبر غنیمتونه ډیر لاس ته راله مخکې داسې غنیمتونه لاس ته نور راغلي. اوس به دې غنیمتونو سره څه کوو؟ دا به مجاهدینو تقسیمیږي که دا پیغمبر ته ورکولی کیږي که چرته دا به د نبی علیہ السلام خاص کسانو ته ورکولی کیږي که دا به څه کوو؟ چاوی دا د نبی علیہ السلام چې کوم باډیګارډ دی دا غي ته چاوی چې کوم صحابه په فرنٹ لاین باندې دي دا غي ته چا مختلف خیالات رااله. دغه صحابه کرامو کې وجیبه صفاتو دا صفت په مونږ کې نشته ښا. صحابه کرامو کې دا صفاتو کنه اغیراله د نبی علیہ السلام نه تپوسو اې دا الله رسوله دا کوم غنیمتونه چې حاصل شي سره بس کو. نو صحابه کرامو کې دا کمالو غیب په هر مسله کې تپوس کو. د تبلیغ والا مشران سوې وي تاسو چې زندگی تیروي په تپوس بجون تیروي. خادی رااله تپوس کوي رجی خادی بسنګ کوم کور کې ککی راغي د ککی باندې به خوشحالي څنګه کوم زموږ شریعت سوې. دا رنګي د موز متعلق ډیر شي مسائل دي. موز پسماتيږي موز کسی جسا خو کم ځای کې لازم ده. د زکات مسائل دي زمون ډېری زنانه خويندې میندې داسې شته اغیله دا پته نشته چې سجده سخوا به کم ځای کې کو. او زه اکثر مجالسو کې وایم چې چرته بد اوسه پورې دا چانی اوریدلی چیرې زمون په کور کې پلان کې زنانه سجده سخوا کړي ده وې دا بالکل چې د بموس کې نه غلطي داولي تپوسونه نشته. محترمو صحابه کرام به تپوسونه کول صحابيات زنانو به تپوسونه کول. زینب رضی الله عنها یو زنانه ده د عبد الله ابن مسعود سے بیبی ده. ابن مسعود ته ویل د پیغمبر تپوسو کا چې دا خزا خپل خاون ته صدقه ورکول شي نو ځکه پتا صدقه کیږي نو زما لګړې صدقه به تعالی در کوم. هغه وی خزا به پیغمبر دا تپوس کوم چې مال خزا خیرات را کولی شي کنه زه خدا تپوس نشم کولی ته منډه په خپل لاړه شخه. نو ګورې زنانه راضی د پیغمبر نه تپوس کوي. زینب لار کې ولاړه ده بلال راغی بلال راشه د پیغمبر نه راته مسلې تپوس وکا. خو بلال یاد ساته ک تپوس د نو کو کنه چې څوک راغلی نو غو ته مکه وخما او ته مخایا. ابن مسعود لاړو اې دا الله رسوله یو زنانه راغلی دا د داسې مسلې تپوس کوي. نبی رسول الله ته څوک زنانه را وی جی زینب ده. نو کوم زینب؟ زینب خزم په محله کې ډیر شي وی جی دا ابن مسعود سے بیبی راغلی ښا. وګوره پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي چې کومه زینب پیغمبر کم تپوس کوي. واقعیا یاد شو قضا سے لګیا یم سو واقعیا مې وی داسه تراغلی وا زبردست کومه زنانه وا صدا پار راغلی وا
نو تپوس دا چاته وی چې پیغمبر نه تپوسو کی بلال صاحب تا اوی زما باره کې ته به نه چې دا څوک دا نو ته پیغمبر ته تپوسو کو چې څوک دا پیغمبر ته څوک دلته یو مسله معلومه شو چې زنانه دغه تبار لاړه ده پیغمبر دغه زیناستی بلال تی دا زینب څوک دا کومه زنانه ده یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دیوال نه اخوا دی نږدې ځای کې وته دا پته نه لګی چې دغه زنانه څوک ده خبره معلومه نشو صحیح حدیث دی صحیح بخاری دلته پیغمبر ناشته دغه ته زنانه راغلی پیغمبر وی دا څوک ده تپوس ځکه کوي چې پیجندای نه دې کې مسله معلومه شو دا نن زموږ په ډیرو کورونو کې خزي رواني کوډه منتري معلومو پلان کیږي چې سړی راوت خزر راوته ده دلته پیغمبر دې غته دا پته نشته چې دلته زنانه څوک ده خبره مو زینوانه غستا دا مسائل زمو خلق نه بیانې اجه دا څوک بیان کی ضروري دا پنځپيري دی الکه ودا دوا نه مني خیرات نه مني قران درس تا وته مزه الکه تا دا مسله چې بیان کا نو دنیا روانه ده الکه پلان کیږي کې غلا شوی نو پلان کیږي کې پنوک کې غل معلومه یو په شیشه کې غل معلومه او چې ته دا ګوري اسی کسی کا تاری دی د قران او د سنت نه آوټ دی الکه ګوري دا پنځپيري رسم نه مني کې پنځپير خو ثوابه کې کړي دی سروخوري د چيلي امردار چې ته خلک بدنامه خلک د دین نه متنفره کې الا ماشومان ال سبق ته ملګي ال قران ته مزه قران ته تم کې نه خپل محال دا مسله نه بیانې اګه تاسو چې اوریدلی چې موږ د پلان کې سبنه دا مسله اوریدلې و چې په غیب پوه یو د الله ذات دی پیر فقیر او جادوګر تعویذګر په غیب نه پوي تاسو نه خزه سړی روان دي الا دی را باندې سکړي خپلوان را باندې سکړي نو محترم مسلمانانو صحابه کرامو او صحابیات تپوس کو لک سات سړی قران تکینی سو نه بلا علم او بلا خبره ذهن ترش نو دارنګي دغه زینب تپوس کړ پوره کیسه راته نه کوم چې بیا پیغمبر ول سوي مسله څنګه نه ده بل یو زنانه ده اسماء رضی الله عنها مې ده هغه نور زنانه خپل نماینده مقرر کا چې ته لاړ شه لکه د پیغمبر نه تپوس وکا ست تپوس کوي الله اکبر دا غزنانو تپوسونه اورخه د دې زمانه تپوسونه ته تپوسو کا چې دا کریم به کم ځای ملاويږي دا قسم بنگړي به کم ځای ملاويږي دا جامې په کم دکان کې ملاويږي په کم بازار کې ریټ خره مونږ کار خو گاونډیانو خدا قسم فرنیچر کړی دي مونږ کار دانش موږ دا قسم فرنیچر برا پیدا کړه دا تپوسونه الته ست تپوس دي د صحابياتو تپوس وره اے مسلمانانو اسماء رضی اللہ عنہا ویا رال نبی علیہ السلام تا اے دا اللہ رسولا زنورو ملګرو را لګلی ما تپوس کئ څه تپوس کئ چې ناری نو قران ډیر ثوابونه غټل ناری نو ګورا د جمی مستجمعات تزي نو ناری نه جنازي تزي نو ناری نو ګورا قبرستان تا د مړی دپن کې دو د پارزي نو وګورا نارینا لری لری د دین کارونو پسیزي نو مونږ زنانه خو بس ار وخت په کور کې ناستیو د مونږ بس کیږي دا بلا ثوابونه را نارینا او زیاتو غټل ای سره دا غم دی نن زمون زنانه تپوس کوي چې ثواب پس کې دی چې کوم کلمه وایم کم ذکر کوم کم تلاوت کوما الله نن تپوسونه سړي چې خپل پیشن او خلکو سره مقابله او سیاله برابر کیخه اخلاص ختم شو سیاله حسدونه نو د دین باره کې تپوس پکار دی بیا ورته نبی عليه الصلاه والسلام دونه قیمتي خبره وکا چې کومه زنانا بس د الله تابعداري کوي او د الله د رسول تابعداري کوي پنځه وخت موس کوي د رمضان روزي نیسي او خپل خاون رضا ساتي دا جنتی زنانا ده دا د نور کارونه کوي نه سونه خپل آسان نصاب زنانا او تو خودلو نو په بدر کې غنیمتونه ملو شو صحابه کرام را ل تپوس کوي نو دا صورت نازل شو یسالونک عن الانفال اے نبی علیہ السلام صحابه کرام تانا تپوس کوي په بار د غنیمتونو کې نو تور تو آیا الانفال لله والرسول دا حق د الله او د پیغمبر دی بیا و پیغمبر علیہ السلام دا تقسیمیا دا به تقسیمیا د دینه به د سره د پیغمبر علیہ السلام دغه د رشتہ دارانو یتیمانو مسکینانو مسافرو د پاره او باقی سیبا په مجاهدینو کې تقسیم شي فتقوا الله دا الله نو یریږي واصلحوا ذات بینکما او اصلاح کې په خپل مینس کې د یو بل
اصلاح ذات البین، خپل رشتہ داری ساته، خپل د مسلمانان په منځ کې تعلق ساته، د یو بل خپې موخه، د یو بل عزتونه ماخله، اتفاق اتحاد کې اوسېږي. واطیعوا الله ورسوله، تابعداری کوي د الله او د رسول د الله که تاسو مؤمنان یې. الحمدلله سورۃ انفال شروع شو. تاسو خوش قسمت یې. ور مفتی صاحب په دې ګرمه کې مرضی اسنه سبا زمونه په قیامت پر دا قران خپي، دا قران دلته ملمې دا راواغستی شي او ستاره ملمه دا سیواز پاتې شو ته نه روان شو ته رام نه لې نو قران به خپي کې خپه بني. نو درس 4 بجې شروع کی، 5 بجې درس شروع کی، 15 بجې درس شروع کی، 100 بجې 15 بجې. نو کم کم مرګري بوله ځان فارغ وو 1 2 3 اجي صاحب خو الریډي او اجي صاحب داسې لګ مرګرو ته وینا کول ور ډبول. ایماندارو استاد راغله ته قران به 10 منټه ویل کیږي، تعلیم به کیږي راشه. زمونږه تبلیغ والا مشران یو خبره کوي، د اجي صاحب ډیره خسته خبره وکړه. زمون تبلیغ والا مشران یو ډیره خسته خبره کی، تا خو سلور میاشتې لګولې دي. تبلیغ والا مشران وایي چې تاسو د کلندر ته خیال کړی، کلندر دا کلندر आवाज لګي غدر جبر شنکر د لاساوس خو خیر رشکی مشکی دی، په خوا بغټ بسو پلین کوچ بو بیا د کېدو بنو غدر جبر شنکر د لاسا نو کو څوک به ورو خته کو څوک به ورنو خته گاډی ته دا کلندر خو پکې لاړو کنه، کلندر په پکې لاړو. نو چې موږ आवाज لګو کنه کلندر خو دا د الله دین دی، قران دی، قران دی. نو کوم تر سوکران نشي په خپل خو بوز الله مراولي کړه. نو په دغه غرض سره چې موږ خپل आवाज لګو، خپل وسکو. ما اول کیوي چې د قران ته الله ارسړی نه پریدي. ګوره قران کریم ته الله ارسړی نه پریدي. نن په موږ کې دونه خيري پزړه کې، دونه غندونه پزړه کې چې داغه د وجه نه موږ ته الله توفیق نه راکړي چې دینی مجلس کې مو کې نه. ورنه داسې غټ غټ مجالس احادیث مبارکو کې راځي، د داسې مجلس په آخر کې اعلان کیږي چې تاسو پاسه تاسو ګناونه وبخلی شو، تاسو مغفرت وشو، تاسو ګناونه په نیکو سره بدل شو. دا داسې مجالس دي. نو بیا د قران کریم یو آیت په مانو سره زده کول او ریدل د 0 رکعاتو نفل افضل ثواب دی پکې. بیا ته د کور را روان شو، یو قدم اخلي، په یو قدم د یو نیکی ملاویږي، او په یو قدم د یو درجه پورته کیږي، او په یو قدم د ګناه معاف کیږي. نو چې موږ نارینه او زنانه کوشش دا کوو چې داسې مجالس ته بار بار راځو. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی او دې درس ته دې الله دوام ورکي. که تاسو غواړئ چې موږ په دې چم گاون کې برکات نو دې قران ته وګورئ، الله ته چوي دې ته بڑے کې زی ور کول غواړي. او کنه یاد ساته ما ډیر زین داسې دي ته کې دا درسونه شروع شي کنه ډیر برکات دي. بیا بعض خلک داس پیمې تروي کی چردا قران او د قران आवाज الله دې ناغ نعمت وری دغه شانتي یخ ساړه پاتې شي. بیا پکې بلا پریشانه بلا خپکونه پکې راشي، بلا مصیبتونه قسم بیماره، بیا د اوچتیدونی محترمو کله بیا جادوګرو پسې ګرځي او کله تعویذګرو پسې ګرځي. بیا دا قران کریم د الله لوی نعمت دی، دا ډیر د برکاتو کتاب دی. د الله خاطرو کې دی قران کریم ته چم گاون کی आवाज لګوي، نارینه او ته هم زنانه او ته هم په دې مخه پکې کې سو کول رانل. دا تاسو سو کسانه دا بلا مرګي دا ور دا ډیر شي دي، دا واړه ماشومان دا بلا شي دا رنګ زنانه براغلی محترمو. او چې څوک ناراضي نو پای پریشان کیږي ځکه نه چې هغه کې دنه غند الله نه پریدي. الله غنده سړی خپل کتاب ته نه پریدي، ځکه الله فرمایي لا یمسه الا المطهرون، قران ته بسره پاکان نږدېږي. نو الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي. تاسو وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال سمو ویل سمو اورید دا زموږ په عمل کې راولي. رب د آنندي سورۃ انفال ابتدا تاسو نه مشران کشران نارینه او زنانه را جمع شوي دي. اے رب ذوالجلال جولې د خیره ډکې کې، مشکلات آسان کې، پریشانې ختم کې.
د قران کریم د درس دا برکات خصوصا دلته شوکت جی سیب دی کور ته چې د دې نارینه او زنانا د دې قران او د قران والو خدمت کړي او خدمت کوي. اے رب ذوالجلال دې ته د برکات نصیب کړي او عموما د محلي والتا اے رب ذوالجلال چې کوم ځای پورې د قران د आवाज رسیږي څوک هم د قران سره مینه ساتي قران سره دوستی کوي د دې برکات ورته نصیب کړي. ربا بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. د چا څه قسم شریعت دي د غیبی خزانو نه تر سره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. او بل محترمو زمونږ د دې درس یو خاص او یو عظیم شخصیت د عزیز خان لادی کور والا چې هغه به هر درس ته د ساوډیر بل سر د بیزان رسو اغي وفات شوی دی یې تیر شوی هفته کې د دې لپاره خصوصي دعا وکړي چې الله تعالی هغه جان خسته کی او هغه د قران سره رسول د مینې محبت اظهار کړو قران د پاره منډه ترلې والی رب د هغه سلی ورته نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.